په دارالعلوم حقانیه کې یو ډیره بده پیښه مخې ته راغلې ده چې په هغې کې د دارالعلوم حقانیه محتمم ښاغلی حامد الحق صاحب شهید شوي دي سره د 15 نورو کسانو. تاسو ته پته ده چې دارالعلوم حقانیه چې کومه ده دا یو ډیره ستره مدرسه ده په پاکستان کې او په خاصه توګه افغان جهاد نه پس چې کوم دی دا ډیره زیاته د شهرت حاصل کړی او د دیوبند مدرسې نه پس په برصغیر پاک و هند کې چې کوم دی د دارالعلوم حقانیه چې د دې بنیاد مولانا عبدالحق صاحب څوک چې د مولانا حمید الحق صاحب څوک چې نن شهید شو د دوی نیکو او د مولانا سمیع الحق صاحب پلارو. اوس دا یوه څو سوالونه مخې ته راځي چې دا چا کړې ده او ولې کړې ده او ځکه چې یو داسې ځای چې هلته کې د اسلام او د دین او د شریعت تعلیم او تربیت چې کوم دی دا د څو لسیزو راسې دا روان دی او ډېره داسې فیملی چې د هغوی تعلق چې کوم دی د یو ډېر مذهبي ماحول سره دی، که ظاهري طور باندې وی که باطني طور باندې وی. لکه باطن نه خو خیر الله خبرې خو بیا هم سړی دونه پته لګي چې یو سړی رک رکاو د هغه څنګه دی، معاشره کې ناسته ولاړه څنګه ده. د دې نه مخکې د مولانا حمید الحق صاحب نه مخکې په کال 2018 کې د نومبر میاشت وه چې په هغې کې مولانا سمیع الحق صاحب شهید شو. مولانا سمیع الحق صاحب د پاکستان یو ډېر سینیر سیاسي رهنما، یو ډېر ستر مذهبي رهنما او ډېر لوی عزت ته حاصل و، ډېر لوی شهرت ته حاصل و پاکستان کې چې چېرته به هم سیاسي دغه کېده نو مولانا صاحب به د هغې خامخا حصه وه. نو هغوی شهید پرې شو. اوس د هغې نه دا د تقریبا شپږ کاله شپږ نیم کاله پس چې کوم دی د هغوی مشر دی چې د هغوی نه پس حمید الحق صاحب بیا د حقانیې محتمم جوړ شو او د مولانا صاحب چې کومه سیاسي ګوند او جمعیت العلماء اسلام سمی ګروپ چې کوم دی د هغې صدر هم و. مولانا حمید الحق چې کوم دی دا یو داسې شخصیت و چې ډېر پوهه او ډېر لکه یو قسم له سیاسي پوهه هم لرله او ایډمنسټریشن وایز هم خو او د پلار هغه د مولانا صاحب چې خیر خو خپل شخصیت و خو ده چې کوم طریقې سره ځان کنډکټ کوو په اجلاسونو کې په آل پارټیز کانفرنسو کې نو د هغې نه دا پته لګېدله چې ډېر ځل او ډېره خدای پاک له ډېره ښه سیاسي پوهه هم ورکړې وه او دیني پوهه هم ورسره وه. د سیمې د لکه باوجود د دې نه چې د یو ډېر داسې سترې مذهبي کورنۍ سره او د یو ډېر لوی دغه سره تعلق ساته خو د علاقې غم ښادۍ کې چې کوم دی مولانا حامد صاحب چې کوم دی دی به خامخا د هغې حصه نو زه دا ګڼم چې د مولانا حمید الحق صاحب د شهادت چې کوم دی دا نه صرف د هغوی کورنۍ ته، دا نه صرف دارالعلوم حقانیې ته بلکې پوره خیبر پښتونخوا او پاکستان ته چې دی دا ډېر لوی لاس دی. اوس د دې پلان چا په سر اخیستی ده نو ډایرکټ خو دغه نه دی راغلی خو چې کوم سوشل میډیا اکاونټس دی مختلف د داعش یعنی آیس کې پي سره چې کوم ریلیټډ دي هغوی دا دغه کې چېرې دا کار داعش کړی دی. او بل خوا که موږ وګورو نو افغان طالبان زیاتره چې دي لکه مولانا متقي صاحب، امیر خان متقي صاحب شو، مولانا خیرخوا صاحب، دا ډېر ستر دغه چې دي یا جلال الدین حقاني صاحب او دغه ټوله کورنۍ زیات چې کوم دي د حقانیې نه هغوی ګریجویټ دي. نو په دې حوالې سره د افغان جهاد حوالې سره چې کوم دی څنګه چې ما مخکې وویل لکه دا مدرسه ډېره زیاته مشهوره وه. د افغان جهاد چې څومره د روس خلاف په هغه وخت کې څونه مجاهدینو دا د هغوی یو قسم له مرکز هم و. بیا مولانا سمیع الحق صاحب ته مغرب والا بوته د فدر اف طالبان وي لکه دومره هغه او بل دا دی چې په هره موقع باندې هغه د طالبانو سپورټ او ایون دا که مولانا حمید الحق صاحب هم نو دوی به هم دا سپورټ کوو. نو زه دا ګڼم چې دا یو ډېره بده پیښه او یو داسې پیښه چې د هغې به ما په خیال تر ډېر وخته پورې به د هغې اثرات هم وي. دارالعلوم حقانیې ته ډېر لوی نقصان دی، خیبر پښتونخوا ته لوی نقصان دی، مذهبي سیاست ته چې کوم دی دا یو ډېر لوی نقصان نصیب دی.